ټولونه اول صاحبانو یو کتاب دی او دا خبره خو زه په میډیا باندې کړم دا بځي دا څنګه چې په او دا आवाज بم دا زمونږ نه ارد ګرد ټول دغه خلک د ازما आवाज باوري یو کتاب دی دا اغه نوم دی شرح العقائد کتاب در تخایم صفه در تخایم نوم در تخایم عبارت در توایم ګوتې را واخله او ګوګل کې ورکړه او په خپله باندې وینا او ملا لې ویساو تپوس ته وکړه بیا چې څه درته ووایي بیا ماله راشه زه بیا هم ذمېدار یم فرمایي والا خو نه یو که نه چې پلارم فرمایي او که نیکم فرمایي د خلکو په شان ته په دې مسله که نن هم په دې مسله ځان پوه کړو بس دا حق ادا شو کله مړ دی تیر کله دی المتوفا 537 هجری نننا تقریبا زر کالا مخکی په 537 هجری کې وفات دی کتاب نوم یې شرح العقائد او دا څنګه کتاب دی دا کتاب څنګه دی پټ پڅنا پر روی زمین باندې داسې مدرسه نشتا که د هر مکتب والا په مسلمانانو کې داسې مدرسه نشتا چې شرح العقائد کتاب په شپږم یا په اووم کال باندې علما طلباو ته وایي نه په روی زمین باندې وابی بریلای دیوبندی مودودی ریونډي رافیزی هر څوک چې نوم یا مدرسه دی دا کتاب به بګي او دینه بغیر چاته مولام نه ویل کېږي چې دا دی نی ویلای نو داسې کتاب صفه مرته خایمه کله مکتبو پکې فرق نه چې چا سره یو مکتبي زما سره چې کوم نه دا غي صفه نمبر 122 د صفی خبره مرته وکړه دا وګوره هغه څه لیکلي او په دې کې څه شی په دغه کتاب کې په دې کتاب کې د اهل سنت و جماعت ټول عقاید یې پکې راجمع کړي دي چې څومره عقاید د اهل سنت و جماعت دغه نور خلکو نه یادوم ټول په دې کې دي او هر عالم دین یا ټکای په ټکای طالب علم توای خالی کال کې فرق دی یا څوک په شپږم کال یې څوک سخت لک څوک په اوم کال باندې هغه څه لیکلي هغه الفاظ مرتوایم هغه لیکلي دي وفي دعاء الاحياء للاموات وصدقه الاحياء عنهم للاموات نفع لهم دا یې لیکلي دي خو ماته څه پته نه لګي چې په دې عبارت باندې به څوک نه پوهېږي نو دې څه وایي وفي دعاء الاحياء او دعا د ژوندو خلکو للاموات مړو ته پس د جنازې نم او پس د دفن نم او لس کاله پسم دا یو خبرم پکې نشته چې ویلي چې الا بعد الجنازه مگر جنازې نه پس نه داسې پکې نشته بس وفي دعاء الاحياء للاموات دعا د ژوندو خلکو مړو ته د جنازې نه پس د دفن نه پس لس کاله پس او شل کاله پس یو شو وصدقه الاحياء للاموات او خیرات د ژوندو مړو لپاره دا خو عقاید لیکلی دي کنه دا خو عقایدو کتاب دی دا څه شی دی نفع لهم دا دواړه شیونه د ژوندو انسانانو مړو له فایده ورکوي دا بریلیانو لیکلی داسې به یې څه به یې چې د پکې څه خبره نه لیکلی بس دومره الفاظ دي او دا یې مقصد دی چې چا لاس اوچت که دعا یې وکړه پس د جنازې نه پس د دفن نه لس کاله پس شل کاله پس دا پکې نشته او صدقه د ژوندو مړو لپاره نفع لهم په دې کې نفع لهم دوی لپاره مړو ته دعام نفع رسوي پس د جنازې نه پس د دفن نه لس کاله پس او شل کاله پس او چا چې خیرات او صدقه پسې وکړه د خپل وس مطابق د 100 روپو نه واخله تر کروڑ ارب روپو پورې هغه مطابق رب لا یزال هغه مړي ته ژوندي طرف نه فایده ملاوي